سوال دا دی چې تعویض څوک وکړي نو په هغې باندې ځینو خلکو کار کېږي او ځینو خلکو کار پرې نه کېږي. تاسو څه وایئ د تعویض باره کې؟ جواب یې ضرور راکړئ چې تعویض کله کله کار دا کوي او کله کله کار نه کوي. چا ویلي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم تعویضونه شوي د دې جواب راکړي. ګوره اول خبره خو ځان سره یاد وساتئ چې تعویض چې دی دا الله جل شانو د سهولت لپاره څنګه چې دعاګانې مقرر دي، څنګه چې اذکار مقرر دي، دا تمام څیزونه څنګه د انسان د اسانۍ لپاره دي. تعویض هم په شریعت کې د انسان د اسانۍ لپاره دا مقرر شوی و. او بیا څه دور داسې راغی ځینو خلکو د هغې شرکیات جوړ کړه او ځینو خلکو په الله جل شانو باندې اعتماد ختم شو. د هغې په بنیاد باندې فتوا راغله د علما کرامو طرف نه او دین اسلام په داسې باب کې موږ ته دا ښیي چې ته به داسې څیز نه ځان ساتې چې په کوم باندې ستا د الله جل شانو نه اعتماد هغه پورته کېږي او ختمېږي. د هغې د وجې منع کړو. نور صحیح چې کوم اصل مسله د شریعت هغه دا ده چې تعویضونه هغه په دوه قسمه دي. یو هغه تعویضونه دي چې د هغې معنی معلوم وي او هغه معنی او الفاظ هغې د شریعت مطابق دي، د قرآن او د سنت مطابق نو بالکل ټیک دی، د هغې اجازت دی په دین اسلام کې. او اجماع امت ته په هغې باندې ټول امت په هغې باندې متفق دی. امام خازن رحمت الله علیه خپل تفسیر کې هغه ذکر کړي او دا شان نور مفسرینو حضرات. یو هغه قسم د تعویض دی چې په هغې کې یا شرکي الفاظ یا د هغې معنی نه معلومه یا هغه تعویض چې دی هغه د شریعت خلاف وي، اسانه خبره ده. دغه تمام دا شرکیات دي او د دین او مسلمانان ځان لرې ساتي. دا قسمونه دي. بله خبره ده چې تعویض هغه هم کله کله وګورو هغه اثر کوي، کله کله صحیح تعویض هم اثر کوي، کله کله شیطاني تعویض هغه هم اثر کوي. او دا شیطاني تعویض چې کوم اثر کوي که نه نو دې کې اصل کې شیطان د هغه دخل وکړي او شیطان د اثرات کوشش کوي چې دا قسمه اثرات هغه ظاهر کړي او خلکو ته ورسوي. ځکه الله جل شانو شیطان لم طاقت ورکړی نو هغه څه کوي داسې قسمه شرارتونه هغه کوي. لکه زه تاسو ته مثال درکړم، مخکې ډېر کرت دا مثال دا ما ویلې چې واقع مشهور و حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې د مصر هغه چې کوم دریای نیل هغه به وچېدو نو خلکو به یو خپل زنانه هغه تیار کړه. دا په یو زمانه کې شیطان راغلی او د دریای نیل وچوي او شیطان دې ته دا ښودلی و چې یو زنانه خپل شانتي وګوري او د کالو برابرې کې هغه مړه کړي او دې دریاب ته واچوي، دریاب به چالو شي. ځکه دا ستاسو نه قرباني غواړي. د مصر خلکو هغه زنانه به هر کال تیاروله، هغه به وچو هغه دریاب نو زنانه به یې تیار کړه خپلې هغې ته به یې ګزاره کړه. دریاب به شروع شو سټارټ شو. بیا چې د عمر رضی الله تعالی دور راغی نو هلته حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی گورنر شو. دا قصې حضرت عمر رضی الله تعالی ته خط راولېږو او دا قصې ورته بګه وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایل چې په قلاره کښېنئ، دا شیطاني اثر دی. دا به اوس ټیک شي. حضرت عمر رضی الله تعالی خط ولېږو، هغه د دریای نیل ته وغورځاوه او دریای نیل هغه چالو شو. او د هغې نه پس 600 کاله پس یو عالم راځي هغه تر ننه پورې دریای نیل 600 کاله وشو، هغه چېرته بیا نه دی وچ شوی چې کله نه حضرت عمر رضی الله تعالی دې ته خط غورځولی دی. نو اوس دا دغلته چې څه کېده دا به داسې وه چې شیطان دا هغه داسې وکړی دریای نیل هغې دینه بند کړو، هغې ته یې وټه وواله، هغې ته یې ورکړو، هغې ته یې بند وو او بیا راغی دې خلکو د عقیدو د خرابولو لپاره او دې خلکو هم د هغې بزرګو ګڼو د هغه خبرې ومنلې او دغه زنانه هغې دغې سیند ته ور واچوله او دغې رسم کې هغه مبتلا کړه. ځکه بیا خو دې تللی و شیطان، خو هغه کار خو یې وله کتلی و. نو شیطان به هر کله د دین هغه بندو او دوی به داسې کار کوو چې هلته به زنانه هغه قتلوله، غورځولی به. د هغې نه پس بیا دریاب هغه سټارټ کېدو. دا رسم و پکې نه، دا هغه شیطاني اثر و. حضرت عمر رضی الله تعالی چې خط وغورځاوه هغه بالکل ټیک شو، شیطان د هغه ځای نه وتښتېدو. نو دا کوم غلط تعویضونه چې دي یا مجهول المعنی تعویضونه چې دي دا چې کله کله اثر کوي دا په دې بنیاد باندې کوي چې دا شیطاني اثرات دي هغه ظاهري انسانو کې تعویض کار دا داسې نه نور چې کوم اصل شریعت موږ ته کومه لاره ښودلې هغه فالو کول پکار دي. او په دې دور کې خو سره تعویض نه بالکل ځان ساتل پکار دي، ځکه چې د دې د وجې نه د انسان چې کوم توکل او اعتماد دی په الله جل شانو باندې د دې کمزور مسلمانانو هغه اعتماد نور هم کمزوری کېږي. احتیاط کوئ، ځان ساتئ. اول دا چې تا ویلي اخر کې چې نبي علیه السلام باندې تعویضونه شوي نو داسې څه خبره نشته. د سحر څه خبره وه چې نبي علیه السلام باندې کوشش شوی و، خلکو پرې کوشش کړی و چې یاره سحر او جادو هغه پرې وکړي، خلک ناکامه شوي وو په هغې کې. الله جل شانو د هغې علاج هغه راولېږو، نبي علیه السلام د هغې نه بچ شو.